کوم په نامه د خدای چې بخښونکی مهربانه دی. پناه غواړم د شیطان رټلې شوي نه. د ټولو نه اول د پښتون سټوډنټ فدرېشن د ننګیالو ملګرو د سوات یونیورسټۍ صدر صاحب، د هغوی سیکرټري صاحب، د هغوی ټول ټیم، د هر کالج سوات کې چې څومره کالجونه دي، که مټه کالج دی، که بل کالج، د جانزیب کالج، د ټولو کالجونو ملګرو د صدرانو، سیکرټریانو، د هغوی د ټیم ډېر زیاته شکریه ادا کوو چې نن دلته کې راغلل، په دې وبا په دې دغه کې ټایم راکړو. او د سوشل میډیا د ټیم چې څونه ملګري دي، د باسین ټي وي عباس یوسفزی صاحب دی، د ټولو ډېر زیات شکریه ادا کوو چې دلته کې راغلل، موږ خپل قیمتي وخت راکړو. نننی پریس کانفرنس زمونږ د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت تعلیمي پالیسي حوالې سره دی. زموږ خیبر پښتونخوا حکومت تعلیمي حوالې سره چې کومې پالیسیانې هغوی جوړ کړي، هغه بالکل غیر ذمه دارانه او غیر سنجیده پالیسیانې دي. کوم د آنلاین کلاسز ایشو چې نن سبا روانه ده، تاسو ټول د هغې نه واقف یئ. په آنلاین کلاسز په ایشو کې ډېرې زیاتې مسلې دي سټوډنټانو ته. په هغې کې اولنۍ مسله چې ده چې سټوډنټانو ته انټرنیټ فیسیلیټیز دلته کې په سوات ډسټرکټ کې که تاسو وګورئ، دلته کې بلها ځایونه دي په سوات کې چې هلته کې انټرنیټ فیسیلیټیز خو غټه خبره ده، خو عام نیټورک چې دی هغه هم کار نه کوي. د دغې سره سره که انټرنیټ کار کوي هم، خو داسې غریبانان سټوډنټان دي دلته کې، د سوات یونیورسټۍ سټوډنټان دي، که هغه دلته کې په کالجونو کې سټوډنټان دي، هغه د غریبو کورونو سره تعلق لري، د هغوی سره دومره وسایل نشته چې هغه ځان له د غټ موبایل یا د لیپټاپ غم وکړي او په هغې باندې هغوی آنلاین کلاسونه واخلي. بل غټه ایشو چې راځه هغه دا ده چې د انټرینډ ټیچر او انټرینډ سټوډنټ دي. زموږ دلته چې کوم ټیچر او سټوډنټس دي، هغوی کې هیڅ چا هم مخکې آنلاین کلاسز نه دي اخیستي. د دغې سره به ډېره غټه مسله راځي. کوم سټوډنټان چې نه پوهېږي هغوی به ځان څنګه پوهه کوي په دغه باندې. بله غټه ایشو چې ده د دې لرنینګ آوټ کم به صحیح د آنلاین کلاس. آیا یو سټوډنټ په دومره لرنینګ کولی شي، دومره بس هغه گیم کې هغه چې کله په کلاس کې ناست دی او په کلاس کې زمونږ خو دلته کې ډېره غټه بدقسمتي دا ده چې موږ ته خو زمونږ تعلیم په مورنۍ ژبه کې نشته، چې موږ په مورنۍ ژبه کې هغه ډیولپ ملکونو والا بشان موږ خپل مورنۍ ژبه کې تعلیم حاصلو او موږ کینو او هغه زمونږ د مورنۍ ژبه کې نو موږ په هغه ټکو او په هغه سبق باندې پوه شو. دلته کې زمونږ څونه تعلیم دی نو هغه په انګریزۍ کې دی. په انګریزۍ کې زمونږ پښتانه دومره نه پوهېږي څنګه پوهه چې هغه په کلاس کې کېږي. نو آیا د دې لرنینګ آوټ کم به صحیح. د دې سره سره به د ایگزام ایشوز راځي. ایگزام به آیا دو څنګه علي، ایگزام سره به دوسی چل کوي، ځکه چې د 75% اټینډنس کم ریکوایرمنټ چې دی د ایگزام دپاره هغه په دې کې نه فالو کېږي. بل د کوېسچن انسر چې کومه خبره ده که آیا دو آنلاین ایگزام علي، نو آیا زموږ سټوډنټان به بیا په پیپر کې چې کوم ایشو راځي هغه به څنګه حل کوي. د دې سره نور هم د ایگزام سره ریلیټډ ډېر شی ایشو دي چې هغه په آنلاین کلاسز کې راځي. د دې ټول هر څه زموږ ډېر وخت نه د پښتون سټوډنټ فدرېشن سوات د دې مسلې باندې د ډېر وخت نه نظر دی. نن پکې زموږ پښتون سټوډنټ فدرېشن ځوانان د هر کالج د هر یونټ ملګري د سوات یونیورسټۍ د ټولو کالجونو هغه را یوځای شو او هغه په دې ټولو مسایلو باندې غور وکړو او د دې یو لایعمل هغه تیار کړو او خپل مطالبات هغه حکومت ته کېښودو چې زموږ د حکومتي وقت نه دا مطالبه ده چې اول خو دې ټول بي ایس والے چې کوم سټوډنټان دي هغه دې پروموټ کړی شي، هغه دې بغیر د امتحان نه بغیر د وخت خرابولو نه دې هغه پروموټ کړی شي او کم پریویس سیمیسټر کې چې د هغوی کم جی پی ای وه هغه وله ورکوي یا د سی جی پی ای باندې وله ورکوي یا د هغې ایوریج راوباسي. کومه طریقه چې وله حکومتي وقت کم ایجوکیشنل پالیسي د جوړوي کار ده چې هغه وله دغه شان جوړه کړی شي چې د سټوډنټانو وخت نه خرابېږي. دونه وخت چوټیانې تېرې شوې، کم چې دو ډیټ ورکړی و چې دا به چوټیانې د سمر اوکیژن به هغه هم لاړو تېر شو او را روان وخت کې دا ګارنټي هم نه د حکومت سره شته نه د بل چا سره شته چې 2 سپتمبر یا بل څه یادوي آیا هغه وخت به دا وبا ختم شي، دا سټوډنټان به بیا راشي یا را نه شي. نو دغې باندې دوله سوچ پکار دی. که آنلاین کلاسز دو خامخا اخیستل غواړي سټوډنټان داسې نه پروموټ کول غواړي، نو بیا دې ټولو سټوډنټانو ته دلته کې هغه ټول ضروریات ورکړي، که هغه د انټرنیټ سهولت دی، که هغه د لیپټاپ میډیا چې څومره ده هغه د موبایل لیپټاپ څه چې هم په دې کې راځي هغه دې هغوی له هغه ورکړي خو د فیسبوک دپاره او د لینک دپاره د دې دپاره نه. که دو آنلاین کلاسز اخلي دو به لایو سټریم کوي، سټوډنټ او ټیچر به یو بل اینی هغه به یو بل باندې کوېسچن کوي،
او یو بل به پوه کوي. دغه آنلاین کلاسز ته موږ تیار یو. څومره سټوډنټان چې دي هغه ورته تیار دي. خو که فرض که موږ ته وایي چې موږ تاسو له وټساپ ګروپ جوړو یا ګوګل ډرایو کلاس روم چې دی هغې به خو موږ به لینک را لیږو او نوټس به در لیږو او د هغه تاسو ګورئ. دا کلاس نه دی، دا آنلاین ایجوکیشن دی. بالکل موږ مخالفت کوو. که دو آنلاین کلاسونه علي ټول ضرورت پوره کړی شي او هغوی دي لایو کلاس واخلي. د دې سره سره کم د فیسونو مسله چې راځي د کرونا وایرس د وبا د وجې معاشي کم حالت دي هغه د حکومت هم دغه حال دی چې په خپله تاسو ټولو ته هم معلومه ده، موږ ته هم معلومه ده چې د حکومت څه حال دی او د هغې سره سره لاندې د عوامو څه حل دی. پوزیشن څه دی؟ معاشي طور ټول خلک خراب دي. معاشي طور یو سړی هم دې ته تیار نه دی. د بجلۍ بل موږ نشو ورکولی، موږ د کور کرایه نشو ورکولی، د دکان کرایه په خلکو باندې بوج د هغه نشو ورکولی. کاروبارونه دغه حال دی، بند دي. نو آیا غریب سړی سټوډنټ هغه به خپل فیس د کم ځای نه راوړي؟ د فیس په حوالې سره زموږ دا مطالبه ده 50% دې په فیسونو کې کمی وکړی شي او لیټ فیس چې څومره هم دي هغه د هرې ادارې سره تعلق ساتي. پکار ده چې دغه لیټ فیس چې دي هغه ختم کړي. د دې هر سره سره کم بل حکومت چې کومه پالیسي جوړوي هغه که د ټریډ یونین دپاره جوړوي نو ټریډ یونین چې کوم نمایندګان دي هغه د ځان سره کینئ. که د ډرایورانو دپاره جوړوي د ډرایورانو چې کوم نمایندګان دي هغه د ځان سره کینئ. که د استادانو دپاره جوړوي د هغوی چې کوم یونین دی هغه د ځان سره کینئ. دغه شان پکار ده چې د سټوډنټ دپاره کومه پالیسي جوړیږي په دې کې د سټوډنټ یونین چې دي هغې مشران ښه باقاعده بحال دي. د هغه سټوډنټ یونین مشران دي سټوډنټان دي ځان سره کینئ. دا ټولې خبرې دي د هغوی د نظر نه اړئ چې سټوډنټان په دې باندې متفقي پالیسي دي جوړئ. چې سټوډنټان ورسره متفق نه پالیسي دي نه جوړئ. بله خبره ده که حکومتي وخت چېرته آنلاین کلاسونه موږ چې کوم مطالبې دي د آنلاین کلاسونو په مد کې چې کوم انټرنیټ فیسیلیټیز دي کم د هغې سره چې کوم د میډیا موبایل لیپټاپ وغیره چې کوم فیسیلیټیز دي دغه دې ورکړی شي. که چېرې دو په دې کې کم ناکامه حکومتي وخت په دې کې ناکامه کېږي او سټوډنټانو له دغه فیسیلیټیز نشي ورکولی نو بیا پکار ده چې یونیورسټیانې دې په ایس او پیز کې کوړاو کړی شي. که تاسو وګورئ اختر تیر شو، روژه تیره شوه، څومره د وخت چې تیر شو بازارونو کې څومره ګڼې بله ورځ حکومت په خپله وینا کړي چې غټ غټ شادي حال چې کوم دي هغه به کولاویږي. نور که تاسو وګورئ هر قسم دفتري کولاو شوي دي، هر قسم بازار کولاو شوی، هر قسم کاروبار کولاو شوی دی. پکار ده چې یونیورسټیانې ټولې تعلیمي ادارې چې دي هغه په ایس او پیز کې کولاو کړی شي او ښه باقاعده په 2 شفټه دي کې هغه وچللی شي. د بي ایس عموما 4 کلاسونه په ټیم باندې په ډپارټمنټ کې سبق وای. نو پکار ده چې 2 سمیسټر والا د سحر راځي، یو سینیر یو جونیر سمیسټر، یو سینیر یو جونیر دی هغه د ماسپښین نه پس راځي. ښه په ایس او پیز کې راځي. د کوم سټوډنټ ماسک نه و، ګلوز نه و، هغه سره سینیټایزر وغیره ایس او پیز چې کوم حکومت ورکړي دي که کوم سټوډنټ په هغې کې فیل کېدل هغه د ایډوکیشن انسټیټیوټ ته دننه د سره پرېږدي نه. نو دا دې خبرې بیا ګارنټي شته چې دا وبا ده پیلاو نشي دغه ځای نه او سټوډنټانو ته چې دا هغو ته فایده ورسي. خو که تاسو وګورئ بازارونه هر څه کولاو دي. که داسې نشي کېدی نو بیا د دې سټوډنټانو له په دې بازارونو کې په دې هوټلو کې په دې کوم ځایونه چې کولاو دي د سیر و تفریح دپاره دنیا خلک ګرځي دا کلاسونه دي په هغه ځای کې ارینج کړي شي. دا سټوډنټان دي هغه ځای کې ته راوړي. د پرایم منسټر لیپټاپ سکیم به کېدو نواز شریف چې کوم په خپل وخت کې شروع کړی هغه بند شوي دي. پکار دی چې هغه دې ورسره کولاو کړي. کم د سکالرشیپو مسله چې د سټوډنټانو ده هغوی له پکار دی چې ټول سټوډنټانو ته کم غریبانه سټوډنټان دي د سکالرشیپ حقدار دي هغو ته دې هغه سکالرشیپ وکړی شي چې دا غریب کم سټوډنټان چې دي دا خپله سټډي مخکې کنټینیو وساتلی شي. هغه ټول لیپټاپ سکیمونه د هغې سره سره چې کم سکالرشیپ ایشوز دي ټول سکالرشیپ یې دې بحال کړی شي. په فیوچر کې که داسې قسم وخت په ملک باندې یا زمونږ په وطن باندې دلته کې داسې قسم وخت راځي نو چې موږ بیا منټلي هر قسم مسلې ته تیار یو. زموږ سټوډنټان د داسې قسم مسلو نه ښکار کېږي کم چې اوس نن سبا د سټوډنټانو وخت ضایع شو د ډېرو غټو مسلو سره ښکار دي. په اخره کې به مونږ چې څنګه نن د پښتون سټوډنټ فیډریشن اولنی میټینګ په دې مسله کې وشو د دې نه پس به اوس مونږ خپل یو لایحه تیار کړی دی. د دې میډیا د بیان نه پس به مونږ د سوات یونیورسټۍ د انتظامیې سره او ورسره چې څومره کالجونه دي د هغې د انتظامیې سره به په دې کې ښه باقاعده میټینګز کوو. د هغې سره چې کوم ایچ ډي ایچ ای سی دي هغوی ته به مونږ په دې کې ښه پراپر تھرو پروفیشنل یو اپلیکیشن لیټر څه هم کېږي هغه به مونږ فارورډ کوو او مونږ به د خپل حکومتي وخت د دې
چې کوم لایعمل تو ایجوکیشن سټریټجیز جوړوي یا کوم پالیسي جوړوي په دې به موږ نظر ساتو آیا که دا دغه شان ظالمانه او یو جانبدارانه پالیسي دو ورکوله نو موږ به د دې خلاف په دې کرونا وایرس کې ښه باقاعده راوځو احتجاج به هم ریکارډ کوو روډ به هم بندو بک هړتال به هم کوو د کم حده پورې په دې کې پښتون سټوډنټ فیډریشن تللی شي د سټوډنټان د حق دپاره نو انشاءالله هر حد به موږ پار کوو او د سټوډنټانو دا حق چې دی دا به موږ اخلو ډېره مننه